بخاری شریف حدیث دی دا مسلم شریف حدیث دی كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هر بچه چې د مور د خېټې نه پیدا کیږي نو فطرتی طور سره الله پاک دی پیدا کوي په دین او په توحید باندې. د توحید نظریه، د توحید عقیده، د دین او د دیندارۍ نظریه الله پاک دا د انسان په فطرت او په خټه کې یخ. اوس بیا کافر ولی شي، عیسائی، یهودی، مجوسی ولی شي. دا الله پیغمبر فرمای فابواه، مور او پلار ددنه یا یهودی جوړ کی یا تینا عیسائی جوړ کی یا تینا کافر او مشرک جوړ کی. نو علماء کرام د دې حدیث په تشریح کې دا وایي چې دا الله پیغمبر دا خو فرمایلی دي چې مور او پلار د خپل بچینا یهودی یا عیسائی یا مجوسی جوړ کی. خدای نه دی فرمایلی چې مور او پلار د خپل بچینا مسلمان جوړ کی. ځکه مسلمان خدای د مور په خېټه کې الله جوړ کړی دی او چې دې د مور د خېټې راوځي د په خټه کې الله پاک ایمان اسلام او دین یې خیر د هغې تربیت د حاجت نشته. مور او پلار ولغه تربیت هغه فطرت خراب کی ختمي کی. سم خیال دی چې پلار په کور کې او مور په کور کې د خپل زامنو او د لونو په مخ کې دروغ وایي، بچی ته دا نه وایي چې ته دروغ وایې، خپله دروغ وایي، نو د زوی او د لور به رښتیا وایي که دروغ به وایي؟ دروغ به وایي. کم پلار او کم مور چې په کور کې دننه یو بلتا بچو ته کنزل کوي او بچو ته دا نه وایي بچی چې تاسو کنزلې کوئ، بلکې منع کوي. دغه بچی به کنزل کوي که نه به کوي به. کم پلار او کم مور په کور کې د بې حیایي ژوند تېروي، خبرې د بې حیایي، لباس د بې حیایي، ناسته ولاړې د بې حیایي. بچی ته دا نه وایي چې د بچی بې حیا شه، بلکې د بې حیایي نه منع کوي. خو چې پلار او مور په خپله د بې حیایي په ګندګۍ کې لړلي نو دا بچی به بې حیایي که نه داسې ورپسې یو کیسه شمار. نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. دا څومره هندوان دي، مشرکان دي. یو هندو به خپل بچی ته په ورکوټوالي کې دا نه ویلي چې بچی ته څه که هندو شه، ته مشرک شه، ته عیسائی شه. خو نه، مور او پلار چې په خپله مشرک دی، کافر دی، نو بچی خود به خود به کافر. ځکه دا الله پیغمبر فرمایي كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. د زوی او د لور د ټولو نه لوی حق په مور او په پلار باندې هغه کم دی؟ تربیت. کور وروسته دی، واده وروسته دی، نوکري وروسته ده، تعلیم وروسته دی. اول حق د بچی او د بچی په خپل پلار او په خپل مور باندې هغه د څه شي دی؟ د تربیت دی. او بیا شریعت دام نه وایي چې پلار ته د ځان ماستر جوړ کا او ای مور ته د ځان ماستر، لیکچرر، پروفیسر جوړ کا او د خپل کور نه سکول او کالج جوړ کا او خپل بچو ته د انګریزي او د سین تعلیم ورکوه او د قرآن او د حدیث تعلیم ورکوه، د منځ تعلیم ورکوه، د رښتیاو تعلیم ورکوه. نه،
مور او پلار ته الله او د الله رسول وی ته بشول رزق مګټه دکانداری مور لګوا پیسې مور لګټه نوکری مور لګوا او البته د کور په شار دیواره کې دنه چې ستا خپل کم ژوند دی دا د الله او د الله د رسول د تعلیم پرنا کې تیروا نو ته لیکچرر مې ته استاد مې ته ماستر مې ته پروفیسر مې ته ډاکټر مې په خپل د ارسي زده کې چې پلار سیګریټ د چرسونه ډکړي او بچي د کوزې نه نیولي او بازار کې ګرځي را ګرځي او د خوري نه لوخړي راخیږي دا بچي به چرسي کېږي که نه رسید نو چې د عامو انسانانو مبارکي كل مولود یولد علی الفطره دا یوازې د مسلمان د بچي مبارکي نه ده په مخ د ځمکه باندې چې څومره انسانان دي راځي به او راغلي تیر شوي دي د تمام انسانیت مبارکي دا اعلان دی د الله د پیغمبر كل مولود یولد علی فطره هر انسان الله پیدا کوي په حق باندې دا غزه کې الله حق خود به خود دا په خمیر کې الله یخي نو چې د عامو انسانانو مبارک د الله د پیغمبر دا خبره ده نو بیا هغه بندگان چې هغه د الله منتخب شوه بندگان دي انبیاء کرام هغه په بدی کې د ټول اول داخلي نعوذ بالله ثم نعوذ بالله 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام الله دنیا ته رالیږلي دي او د دنیا په تاریخ کې چرته هم څوک دا نشي ویلی او نه راغلي دي چې د رسالت د میلاویدو نه وروسته یا مخکې د الله نبي نعوذ بالله کفر شرک یا د کفر او د شرک کاري کړي دا غیر منزادي ځکه دا خدا انسانیت د باره الله نمونې پیدا کړي